پیغام دی چې د الله رسول مینا پزړه کې وساته دا غ په سنت باندې عمل وکتا ته خو اجر زیات ملاويږي ځکه تا د الله رسول قتل نه دی ایمان دی پیروړې دی هغه خلکو قتل او ایمان پیروړې یو ځل روایت کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم غار سور تخته کله چې د مشرکین وی چې د الله رسول قتلو نو په دې وخت کې نبی کریم مخ کې تذکره شی و چې قاتل او مقتول دواړه به جهنميان وي په دې حدیث کې فرمای ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی الله تبارک و تعالی په دو کسانو باندې خان دي او داسې مسکې شي غیتا چې قاتل بم جنت ته ځي او مقتول بم جنت ته ځي وی دو کسان یو بل ته د مقابل شو وی یو کافر دی را پاسې دو مسلمان او جو مسلمان شهید شو جنت ته لاړه او بیا دی کافر ته الله ایمان نصیب کو توبه وستا نو الله دا سړی جنت ته داخل کی وی الله په دغه دوانو کسانو باندې داسې مسکا او خندا شانتیو کی په یو روایت کې راځي ابو ذر ابن حبیش رضی الله تعالی عنہ وی مال سفیان ابن عسال رضی الله تعالی عنہ لراغم وی کله چې ورته وړاندې شم وی ماته نه تپوسو کو وی د علم په غرض سره راغلیم وی تا د الله د رسول نه د مسح علی الخفین په موضوع باندې مسح کول مبارک سوریدلې دي وی او ما اوریدلې دي وی سم اوریدلې دي وی چې سفر په حالت کې بو وی د غټ او د سماتی نه علاوه چې کم وړو کې او د سماته بو وی مونږ بدرې ورځې په موضوع باندې مسح کولا او چې په حاضر کې بو په کلی بو سفر لا بنتلنو یو ورځ سلیریج غنټې بم په مسح کولا بیا وی ته پوس می تی نو کو چې آیا وی یو کس یو پیر راغ د الله رسول الله او د الله رسول سره کې ناست او یغه आवाज کو ودا سے आवाज یو کو چې اے محمد وی ما ورته وی د الله بندا تلوي سړی ته आवाज کې په ادب او احترام आवाज کوا وی د الله رسول باندې هغه आवाज خو نه لګیدا هغه ورته وی چې ولی باندې چی نو لکه هغه داسې انداز کې ورته आवाज ک نو وی تپوس کوي چې په معاشره کې داسې خلک دی وي زمونږ ور سره ژوند نه تیریږي دي سره سوکو د قیامت په حالات نو د الله رسول ورته فرمایي کم سړی چې چا سره مینه کوي باغ سره دریم باره کې وی د الله رسول یو پیرو فرمایل وی د قیامت په ورځ باندې وی داسې مشرق طرف ته نخو والا وی او سیده لارې راخ کوي دومره لوی دروازه به وي وی دومره اوږده دروازه وی کپدی دروازه باندې سلويخ کال یو سړی سور یا باز کې را دي چې او یا کال پس سورلې په اس باندې سور سړی مزل پی اوکی نو وی د دې چوړای نشي معلومول چې دا دروازه کم ځای نه کم ځای پورې ده نو وی الله دا دروازه قیامت پورې مخلوقات له توبې د پاره کولو کړي د توبه وکړي په دې حدیث کې یو څو خبره راځي یو خبره خدا راځي د مسح علی الخفین دا خو واضحه خبره ده دویمه خبره چې راځي خلق به هغه چا سره چې څوک چا سره مینه ساتي او کم سړی چې د الله رسول سره مینه ساتي اباغه سره چې کم نور سره مینه ساتي د هغه آخرت به هغه سره زمونږ د خلکو په ذهن کې یو خبره راځي اکثر داسې خبرې کو لکه وی یروي د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د زمانه ژوند نو هغه ژوند خیر دی هغه سہولیات کني دلته اوس خو سہولیات دي ضرورت خشتا خو په هغه طرز باندې استعمال کا چې کم د هغه ژوند وو نو هغه شان دومره سہولیات نو چې څومره په موجوده وخت کې دي خو هغه شیزونه اوس استعمال کړه هغه ته ډیر زیات شکر ادا کا په یو روایت کې راځي حضرت عبد الله ابن رباح رضی الله تعالی عنہ فرمایي
وی یو ځل مونږ ناستو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره وی ابو هريره سے بخلق لډیر زیات دعوت کولو نو وی یو ځل هاشم راغه راوی دی نو وی د ورته وی چې یا ابا هريره نن به خلق لز دعوت ورکم نو وی ما ته وی هاشم وی نن درا باندې سبقت یوړو د ملمنو ملمستیا به تو کې وی مونږ په مجلس کې ناستو یو خپل مجلس هم ولګولو په هغه مجلس کې ابو هريره سے وی د انصار یو قصه درته نه کم د پیغمبر د دور او ډیره خبره ده بالکل لا توکا وی کله چې مونږه مکه فتح کا فتح مکه موکا نو وی مونږ مکی ته چې کله ورسېدو وی دا قریش ډیرو خيار وی دي په غرونو باندې ولاړو دی وی که په مسلمانانو غالب راغو نو وی او به کاغو او به وجنو او که غالب پیرانو وی صلب ور سره کو مصلحت به ور سره کو نو دی وخت کې د الله رسول خانه کعبه سره دی ابو هريره سے وی ما ته आवाज کو چې اے ابو هريره لګ دی خواراشه وی ما ورته محبوب حکم کوا حاضرم وی چې زور غم وی ما ته وی صرف به انصار را جمع کی نور بچاته سنوي انصار د مدینه منوره خلق هغه یو چې کمو د مهاجرینو چې د مکې نه هجرت کړو د غي مدد کړو نو دې ته انصار وای نو چې دا ټول مکل راجم کا وی دا ټول ادر د الله رسول وی لاړ شوی کم زکم چې قریش ګوره او هغه قتل و د غي د قتل اجازت ته نو وی ټول چې کله داسي مونږ خو جوز جذبی سره مونږ په دې پلاني غربو خېجو پیسه کسان په صفا غونډه باندې او په مروا او شاته التا جبل ابن ابي قبيس باندې نو امام چې دا ټول به وجنو او صحابه انصار هم ډیر په جوش کې وو نو په دې وخت کې ابو سفیان راغو چې دا الله رسوله وی چا چې د ابو سفیان په کور کې پناه واغست هغه په امن کې شو د الله رسوله چا دروازې بند کې هغه په امن کې شو هغه ته سموایي د الله رسول دا خبره اومن الله چې کله خبره اومن انصار ایثار شو د الله رسول صلی الله علیه کې کمان دی تیرمو کمان مو نو هغه د حجر اسود خپل کو د بیت الله طواف شروع کو نو یو بت ولاړو غټ بت نو هغه بت دا ثبوت چې دی به د دې زیات عبادت کولو د الله رسول هغه بت چې کم استرګه جوړه شي په کمان داسي او الته او بغو نو په دې وخت کې د الله رسول ناسته دعاګانې غواړي طواف وکړو نو د انصار خپل کې یو بل توي ویو ګوره د الله رسول په قریش باندې څنګه رحم وکړو قریش معاف کړي قتل نک نو اوس به الله رسول دلته ایثاریږي نو په دې وخت کې وحی نازلېږي چې کله وحی را نازل شو صحابه کرام خو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا غي په شکل مبارک پویدا دا غي په چهره مبارک پویدا چې کله او کته وحی لاړه نو تاسو ته کو چې تاسو دا خبرو کې بیا د الله رسول وي موږ دا خبرو کې وی په دې غرض می او نه کې غي ویل چیرې دا اعتراض دی یا دا بل څه خبره ده د الله رسول مونږ تاسو سره مینا کو مونږ خپو مونږ وی اسنا تاسو اوس زمونږ مدینه منوره پرېګ دی او تاسو واپس مکی ته راشي خپل خاندان قریش لراشه د الله رسول ورته وی خپکیږي ما ټول زندگی به می تاسو سره وي په جون به تاسو سره هم سفر به تاسو سره کوم او تاسو په مدینه کې به مال مرګ راځي نو انصار دمر خوشاله چې داغي د خوشاله په هغه ورځ باندې حد نه و نو دا غمینه ده چې هغه وکړه چې دی فتح کو حاصله کا اسنه ده الله رسول الله ندل تپات شي خدایي پړ کې داسې عجیب یو مینا پرتا چې اسنه ده الله رسول مکه مکرمه تراشم مدینه منوره کې سکو نو دا هغه مینا ده المرء مع من احب یو سړی روایت کې راځي یو ځل یو صحابي راغوي د الله رسوله یو پریشان اغستیم یو غم اغستیم لوی غم مې د پزړه باندې دا سه غم چې د اغیس رفعت نشتا سو بلندی نشتا سم مقام نشتا د الله رسول لوی غم مې اغسته دي څه غم دی غم د الله رسوله د محشر په ورځ باندې بتپا لوی مقام باندې اعلی منفعت اعلی رتبه بدی اونچای مقام باندې دومره بلند چلته زموږ راتګ ناممکن ده ځکه ستا اعمال خود ټول دنیا نه غوړه دي او موږ کمزوري خلک یو موږ بلاندې پراته یو په دنیا کې چرته تر آیات چې موږ خزا بچی کار هر سپریګ دو را منډه کوتا ته وګورو سترګم در باندې تازه شي د محشر په ورځ به ته په اوچت لوړ مقام باندې د الله رسول ته بسنګ ګورو الله رسول ورته فرمایي المرء مع من احب
کم سړی چې چا سره مینه کوي هغه سره به تاسو ما سره مینه کوئ ما سره به اوسنی مسلمان تم دا پیغام دی چې د الله رسول مینه په زړه کې وساته د هغه په سنتو باندې عمل وکړه ته خو اجر زیات ملاویږي ځکه تا د الله رسول کتلې نه دی ایمان دې پرې وړی دی هغه خلکو کتلې او ایمان پرې وړی یو ځل روایت کې راځي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم غار سور ته خطه کله چې د مشرکین وی چې د الله رسول قتلو نو په دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په پنجو باندې روان دی برخیږي ابوبکر صاحب ورته وی محبوب په پنجو ولې روانې وی په پنجو زکزم وی چې هغې مې د خپو نښې معلومې نه کې وی د الله رسول وی په شاشه په اوږو یې کوبره غارې سور ته وخېجه که ډېر تکړه ځوانه مې په خپلو خپو هم په ختلو هغه ته ګرانه ده خو دا عشق دی دا دیتلی دي مونږ په خپله داسې ګرانه ده په غارې سور په غارې حرا ختل چې ښه ځوانان هلته کې لاندې هم داسې پاتې شي سا وي هغې نشي تللی او په ګنټو خلک نشي تللی هلته او دا دی الله رسول د محبوب و اوږې کو بره وخېجه کله چې بره ځي نو غارې سور کې کېناسته نو په دې وخت کې د الله رسول آرام کولو کله چې آرام کولو نو سر د ابوبکر صدیق سے په خپه باندې کې په پتون کې نو په دې وخت کې چرته هغه سوري ته داسې خپه نور خو یې بند که نو چرته څه شي راغی ویې خوړه ابوبکر صاحب ډېر ځان ایثار کړی دی نو دومره ځان ایثار که باوجود د دې هغه درد خو انسان ته وي بشر دی نو سترګو نه اوښکې لاړې د حضور پاک په رخسار مبارک باندې پرېوتې نو یو ملغلله لاره په ګلاب باندې پرېوته نو په هغه وخت کې د الله رسول الله پاسې ابوبکر ولې څه چل شوی دی ولې جاړې وی د دواړو جهانو سردار دی په غېږ کې سر ایښی دی ته جاړې وی د الله رسول وی څه وخوړم وی نور نه پوهېږم د الله رسول لعاب رالي په خپه ورته لګي د ابوبکر صاحب درد ختمېږي 3 ورځې په غارې سور کې تېروي کله چې ځي د غارې سور نه کوزیږي ابوبکر صاحب کله ښي طرف ته ځي کله مخکې ځي کله رستو ځي لکه سړی هغه پریشان حیران وي چې یاره اوس به څه کېږي د الله رسول ورته وایي ابوبکر ولې څه چل شوی دی وی د الله رسوله وی زه وایم چې دشمن مخامخ نه راځي مخکې منډه کم زه وایم یو طرف نه راځي بل خوا منډه کم زه وایم دې طرف نه راځي په هر طرف ته زه وایم چې ستا ولاړ یم چې دشمن په تا حمله کړي اول زه ولاړ یم الله رسوله تا ته تکلیف راونه رسي وی د ام معبد کور ته چې کله ورسېدم دا یو عجیبه خبره ده یو د الله رسول وی هلته کې وی لوږه پې لګېدلې وه وی ما د ام معبد نه اجازت واخیسته چې شابه ما له اجازت راکړه چې دا چیلې ولشم د الله رسول له پی ورکم وی د الله رسول چې کله پی وسکل د الله رسول موړ شو وی زه خوشحاله شم نو ډېره عجیبه خبره ده وی د الله رسول پی وسکل خوشحاله زه شم دا هغه محبوب وي دا هغه محبت وي په روایت کې راځي وی کله چې دا سفر کېږي دا سفر دی حد ته ورسېده چې د الله رسول مدینې منورې ته ورسېده د مدینې منورې خلکو خو د الله رسول نو کتلې هغې ټول د ابوبکر صدیق صاحب نه راتو شو هغې وی که دا د الله رسول دی هغې ولې داسې وی ځکه رفتار گفتار کردار قدم هر څنګه د الله د رسول او د ابوبکر صدیق صاحب بلکل یو شان دی په هغې کې هېڅ فرق نه چې بیا بعد کې پته ولګېد وي د الله رسول خو هغه دی بلکل فرق پکې نو امیر خسرو وی من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو جان شدی تاکه سنگویا بازی من دیگرم تو دیگری هغه وی چې زه ته شوی او ته زه شوې نو داسې شو چې دا یو وجود 2 ځانونه شو زمونږه نو دا هغه محبت وي نو د الله رسول سره چې څومره محبت ساتي دومره به د هغه قرب درته حاصلېږي خو چې د الله رسول نه د خپل قرب لرې که خپل نږدېوالی دې لرې که د دنیا ژوند ښکلې تېروه خوراک څښاک ښایسته کوه الله چې دله مال درکړی وي نو په هغې کې به اول شي ستا باندې ستا حق ستا د وجود دی خو ښکلې خوراک کوه ښه بهترین ځان له راوړه دویم شیز ښایسته اغونده دریم خپل سکنا ښکلې جوړه که ښکلې کور ځان له جوړ که څلورم نمبر ځان له ښکلې سورلی واخله ښکلې گاډۍ واله دا منې نه ده په شریعت کې دې ته څوک قبر هم نه وي بعضې وایي چې دا قبر کې خلکو نه دا هسې خبره ده چې الله مال درکړی دی چې په وجود دې نه ښکاري څه کې قبر نه پس بیا په قبر باندې راټومبې څه
په خپل ژوند باندې خپل ژوند ځان له آباد کوي. دا بعضې سړی داسې ښه مالدار وي خو چې په لار روان یې ډبه د پېښوک شي ته چې 10 روپۍ والا ورکم او ځان نه داسې وي نه زه د نظره کېږم او د خلکو په نظر کې راځم. الله پتا خوري نه ته پې چوکیدار یې راضي کړل شي نو به دې راځي هغې به بیا مزې کوي. نو ښکلی مال ښه په خپل ژوند باندې خو د سنتو پابندي په دې کې لازم ده. اما محترمو درېیمه خبره په حدیث کې چې راغلې وه هغه د توبې وه. د توبې څه وه چې الله د توبې دپاره یو داسې دروازه چې سورلی په هغې باندې 40 کاله یا 80 کاله مسافت باندې روانه شي بیا هم هغه لار د هغې په چوړایۍ باندې چې کومه دروازه د هغه نشي ختمولی دومره لویه لاره. په یو روایت کې راځي یو ښځه و نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لراغه وی د الله رسوله وی ګناه مې کړې ده ګناه څه ګناه دې کړې ده د الله رسوله وی ګناه مې داسې کړې ده بدعملي مې کړې ده هغې نه ماشوم پیدا شوی دی وی دکه ماشوم دی وی ما باندې حد جاری کا قصاص را باندې جاری کا وی چې بس زما ګناه معاف شي. د الله رسول ورته وی هغې خپلوان یې راغوښته وی دا بوزه وی دا ماشوم چې کله لوی شي دې حد ته راورسي چې دا ماشوم د خوراک څښاک شي خپله خوراک کولی شي نو بیا دا راولئ. نو هغې چې کله بیا راوسته بیا راغه نو وی دې را په ځمکه کې داسې کنده وکنئ نیمه کندې پورې نو چې د دې د سینې پورې په ځمکه کې بندوي او د دې د نسه کپړه تې ته وکړي چې د دې وجود محفوظ پاتې شي هسې نه په کاڼو باندې غزار کېږي په دې باندې د دې چرته کپړې ونشلېږي ستر عورت ښکاره نشي. نو د الله رسول په جرم کې هم د هغې د ستر عورت خیال ساتلی دی. او نن چې دا ښځې ګوري بهر راوځي نو هغې بهر په عام حالتو کې د خپل ستر ځان له خیال نه ساتي. داسې حالت راغلی دی چې سړو لکه سړی وي هغه له حیا ورشي ښځو ته نه ګوري. او که دا نور د لارو کوڅو کې دا خوشې تشې ګرځي نو دوی خو کوره پورې ځغلي ګرځي ورپسې. نو که سړی وي خپله حیا ځان ته د حیا غوندې ساتي نو هغه سړی څه کوي هغه ورته نه ګوري په دې حالت کې. نو پیغمبر په دې وخت کې د دې خیال ساتلی دی چې یاره دې نه ښایسته کپړه ته وکوي هسې نه په غزار کې د دې حیا ښکاره نشي ستر عورت یې ښکاره نشي. او چې کله دا संसार کا پکانې وویشته حضور پاک کې جنازه وکړه. عمر صاحب ورته وایي د الله رسوله وی یو بد کرداره ښځه هغه ښځه چې کم بد عمل کړی دی د هغې جنازه دې وکړه د هغې د مغفرت سوال دی الله نه وکړو. وی ای عمر وی د دې ښځې توبې ته حیران وی داسې توبه دې په اخلاص سره ویسته وی که دې په دنیا کې پټه کړې وه بلکل به پټه شوې وه چاته پته نه لګېده خو وی دې ظاهره که د محشر په ورځ د الله د عذاب نه یېرېده او وی د الله د یرې نه وی دا راغه وی د دې دا توبه که د مدینې منورې په هغه ګناهګارو او یو چې په هغې باندې جهنم واجب شي په هغې تقسیم کې الله به د دې بخښنه وکړي. زما محترمو توبه وکاږئ په هر حالت کې دا قیمتي شپې دي ګورئ په دې کې سخته توبه داسې توبه چې بالکل ستومانتیا دې پرې راشي که جړه نه درځي د جړه شکل خو الله ته جوړولی شي. په روایت کې راځي وی د محشر په ورځ یو کس کله راشي وی هغه ته وایي څه دې راوړي دي وی الله هېڅ مې نه دي راوړي نو وی سترګه به یې ګواهي ورکړي وی د الله رسوله یو ځل د ستا د یرې نه وی لږه معمولی شانتې اوښ کراوتې وه تش باڼې په ده باندې لمده شوي الله وی ښه وي ته ګواهي ورکې وی زه د بښنې فیصله مې دې وکړه. نو که جړه نه درځي هغه نخرې خو کولی شي که نه الله دې مونږ راضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.